الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پندا الى الغائب یا پیا رسول الله او پیا محمدو یا پا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. پدی کی تحقیق دا دے چه دا دے دا پارا تقریبا 8 صورت دی. بعضی صورتونو کی دا یا رسول الله او دا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا کلمی لوستل جائز دی او په بعضی صورتونو کې ناجایز دي. ګوره اول 3 صورت په ژوندي کې جوړو. یو سړی ژوندی دی او ته ورته د نږدې نه ندا کوي، دا اول صورت. دویم دا چې د لرې نه ورته ندا کوي، خو نیت دې د شوق یا د تبرک یا د تحسر یا د محبت یا د تلذذ یا د حرمان یا د تذکیري وي. دریم دا چې د لرې نه ورته ندا کوي په دې نیت چې دی د هر ځای نه اوري. نو دا 3 صورت په ژوندي کې راغله. اول دا چې چاته ته ندا کوي دا منادا قریب دی، خو عادت قریب دی او عادتا اوریم. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې صحابو ته نږدې و، قریب بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او صحابه کرامو به ورته په یا رسول الله باندې ندا کوله. نو چې کله منادا قریب وي عادتا اوري، نو د دې په جواز کې خو بیا څه اختلاف نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به چې د صحابو سره نږدې و، نو صحابه کرامو به په یا رسول الله ورته ندا کوله. دویم دا چې منادا بعید وي، چاته چې ته اواز کوي دی لرې وي، لیکن ته ورته اواز په دې نیت باندې کوي شوقا یا رسول الله وی، یی تبرکا وی، یی تحسرا وی، یی محبتا وی، یی تلذذا وی، یی حرمانا وی، یی تذکرتا وی. مطلب دا نیت دی نه دی چې هغه اوري، بلکې نور نیتونه دي د شوق یا د تبرک یا د تحسر یا د محبت یا د تلذذ یا د حرمان یا د تذکری، دا نیتونه دي. نو په دې نیت باندې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او دارنګه د یا رسول الله کلمه جایزه ده. دریم صورت چې منادا ژوندی وي او بعید وي، لرې وي، او ته په دې نیت باندې ورته اواز کوي چې دا د زما اواز د لرې نم اوري، نو دا صورت بیا ناجایز دی. نو دا خو چې کله منادا ژوندی وي او چې کله منادا عالم البرزخ ته تللی وي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم الدنیا نه انتقال کړی دی عالم البرزخ ته. عالم البرزخ کې هم ژوندی دی، خو د دنیا په اعتبار مړ دی، د دنیا په اعتبار وفات دی، یعنی د عالم الدنیا نه ختم شوی دی، عالم البرزخ ته تللی دی. نو په دې کې تقریبا 5 صورت دي. یو صورت ورته دا دی چې قبل الدفن او یا بعد الدفن پیغمبر علیه السلام ته ورنږدې شي. د دفن نه مخکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورنږدې شو، او یا د دفن نه وروسته قبر ته ورشي یا مسجد نبوي ته ورشي. نو خلاصه دا چې قبل الدفن یا بعد الدفن ورنږدې شي او آواز ورته وکړي په یا رسول الله او یا په الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. نو چې په دې کې د استعانت د ما فوق الاسباب نیت نه، نو دا صورت جایز دی. دویم صورت دا دی چې ندا من البعید وي، بعد الوفات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ندا کوي خو د لرې نه. نیت دی شوقا، نیت دی د شوق او د تلذذ او د تحسر وي، نو دا ندام بیا جایزه ده. لکه د دې ځای نه اوس یو سړی وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، شوقا وی، تلذذا وی، یا تحسرا وی، یا تذکرتا وی، یا محبتا وی، نو دا جایز ده. دریم صورت دا ده چې یو سړی د لرې نه ندا کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د لرې نه آواز کوي بعیدا، خو په دې نیت د ده خیال دی چې زما دا د لرې نه آوازم پیغمبر علیه السلام په هر وخت کې اوري، غایبانه ندا ورته کوي په دې نیت چې د لرې نه اوري، نو دا صورت ناجایز دی. او څلورم صورت دا چې صیغه د ندا حکایتا او اتباعا مستعمله کی، لکه حدیثو کې د ندا کلمه راغلی ده او ته هغه حدیث تلاوت کی چې هغه د یا کلمه پکې راشي،
یا په التحیات لله په دې کې اگر چې اختلاف دی لیکن د احادیثو مثال ورته ښه دی. په احادیثو کې ډېر داسې د یا رسول الله کلمې راغلي دي خو هغه موږ په احادیثو کې تلاوت کوو حکایتا او اتباعا د هغې صحابو حکایت کوو چې هغوی په یا رسول الله ندا کړې ده نو دا هم جایز دی. لکه قرآن کریم کې موږ د یا فرعونو تلاوت کوو دارنګې د یا حامانو تلاوت کوو حکایتا او اتباعا کوو. دارنګې ندا په نیت د تبلیغ الملائکې د لرې نه ندا کوي خو په دې نیت چې زما اواز د ملائکو په ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وررسیږي نو دا بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې جایز دی. د دې په باره کې امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله هغه په سماع الموتى دغه وړه رساله ده په هغې کې تقریبا صفحه 109 ده. د شاه اسحاق صاحب رحمه الله په کتاب حواله ورکړې ده 100 مسائل صفحه 38 او صفحه 29 په هغې کې ډېر لوی تفصیل کړی دی. سوال 24 اگر اهل مشرق بگویند یا رسول الله یا اولیاء الله و اگر اهل مغرب بگویند یا رسول الله. دا لوی د فارسی عبارت دی خو زه پښتو کې درته ذکر کوم. د شاه اسحاق صاحب د عبارت معنا ده. 40 سوال که د مشرق خلق ووایي چې یا رسول الله یا اولیاء الله همدارنګه اهل مغرب یا رسول الله ووایي نو په شریعت کې د ده څه حکم دی؟ نو جواب هغه ورته ذکر کړی چې په غایبانه اواز کې د نبی او د غیر نبی فرق دی. که یو سړی نبی ته ندا وکړي په دې نیت باندې چې صلات او سلام وررسولی شي نو ظاهرا جایز دی او د دوو وجو څخه جایز دی. اول دا چې د الله د طرف نه فرشتي مقرری دي چې د امتیانو صلات او سلام وررسوي او دویم لدی وجنه چې په التحیاتو کې خطاب د السلام علیک ایها النبی د سلام در رسولو د پاره خطاب راغلی دی. نو که څوک په دې نیت باندې وایي چې نبی علیه السلام ته ور رسولی شي نو جایز دی او د غیر نبی په باره کې داسې نه دي راغلي. لدې وجې د غیر نبی څخه د نبی نه بغیر بل چاته ندا جایزه نه ده. د قرآن عمومي آیتونه او نصوص کوم چې تلاوت کولی شي د دې دپاره دلیل ده. او که یو سړی د الله نه ماسوا بل چاته په دې نیت باندې ندا وکړي چې هغه هر وخت اوري او یا زما حاجتونه پوره کولی شي او یا په دنیا کې متصرف دی او د الله د تدبیر په کارخانه کې شریک دی نو دا سړی د الله سره شریک جوړوي او د دې کار د ختمولو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لېږلی شوی چې د الله تعالی په علم غیب په قدرت مطلقه او د دنیا په کارونو کې بل څوک شریک مه جوړوئ. لہذا غیر الله ته بیا داسې ندا کول کفر او شرک دی. دا د شاه اسحاق صاحب رحمه الله د فارسی عبارت معنا درته ما ذکر کړه. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي چې د صحیح عقیدې مطابق د تبلیغ الملائکې په نیت باندې ندا ظاهره ده. نشر الطیبه صفحه 241 یعنی که یو سړی په دې نیت باندې یا رسول الله وایي یا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایي چې دا زما اواز ملائکې وررسوي نو دا بیا جایزه ده. دارنګه مولانا حسین علی رحمه الله فرمایي چې ای وروره ځان پوه کا چې د محبت او د توسل په طریقه باندې د یا رسول الله ویل د اختلافي بحث نه خارج دي. بلغة الحیران صفحه 354. مفتی کفایت الله رحمه الله نه سوال شوی دی چې د میلاد په محفل کې په دې نیت باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح راغلی دی یا رسول الله او یا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل جایز دی او کنه؟ نو هغه ورته جواب ورکوي چې یا رسول الله او یا حبیب الله اوازونه په دې نیت باندې چې دا اوازونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د فرشتو په ذریعه وررسیږي جایز او صحیح دی. او په دې نیت باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روح محفل د میلاد ته راغلی دی نو باطل دی. کفایت المفتی جلد اول صفحه 149. مفتی محمد تقی عثمانی رحمه الله فرمایي چې زه خو تر دې وایم چې یو سړي ته په یو مجلس کې د حضور صلی الله علیه وسلم نوم مبارک مخې ته راغی او ده ته بې اختیاره دا تصور راغی چې حضور صلی الله علیه وسلم مخامخ موجود دی او ده په دې تصور وویل چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او د حاضر او ناظر عقیده د ده په زړه کې نشته بلکې لکه څرنګه چې یو سړی د غیب چیز هغه متصور کی چې دا شی
زما مخې ته دی نو په دې تصور کې هغه د الفاظ ووایي نو په دې کې هیڅ حرج نشته. لیکن که چیرې دا سړی دا الفاظ په دې عقیدې سره ووایي چې حضور صلی الله علیه وسلم دلته حاضر او ناظر دی څنګه چې الله پاک حاضر او ناظر دی نو دا به شرک شي معاذ الله. او که په دې عقیدې نه وي ویلی لیکن دا سوچ وي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل سنت دي او داسې درود ویل ضروري دي او کم سړی چې دا الفاظ نه وایي نو د ده په زړه کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم محبت نشته نو بیا هم دغه عمل بدعت ضلاله او گمراهي ده. د ده یو رساله د پښتو کې نوم د بدعت یوه عظیمه ګناه ده، صفحه 50 او 51.